عزتمندو مسلمانانو رونو نن زمونږ دغه حکمرانان چې دغه کرسو باندې ناست دي او د هغې پر رعیت باندې هغه د منګایي او حالات شروع دی. یاد ساتئ زما عزتمندو د دغې حکمرانانو نه به رب العالمین تپوس کوي، رب العالمین پوښتنه کوي. ځکه زما عزتمندو تاسو د سوشل میډیا په ذریعه باندې ګورئ چې یو ورکوټی ماشوم دی هغه ته روټۍ میلاویږي د ولږې د وجې نه د هغه لاس رپیږي. ای زما عزتمندو یو ورکوټی ماشوم په غلا باندې زما عزتمندو شروع وکړله. دا ولې؟ ځکه د هغه پلار نشته. دا ولې؟ ځکه زما عزتمندو د هغه غربت او غریبي ده. هغه ماشوم زما عزتمندو په غلا باندې شروع وکړل. قسم په الله زه وایم دغه حکمرانان چې په دغه کرسو باندې ناست دي زما عزتمندو ته د دې نه تپوس وکړئ ستا بچي چېرته ولږه ورځ تېره کړې ده. ته د دې نه دا تپوس وکړه چې ستا بچي زما عزتمندو ای زما محترمو چېرته ولږه ورځ زده کړې چې ولږه یو ټیم تېر کړی دی. یاد ساته زما عزتمندو لاړ شه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه واقعات وګوره، د هغه د تاریخ نه ځان خبر کا. هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې یو ځنګل ته لاړو او هغه ځنګل کې اور لګېدلی دی. زما عزتمندو چې ورله یو زنانه ده، یو کونډه زنانه ده، د هغه سره ماشومان بچي ورسره دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته تپوس کوي دا ماشومانان بچي ولې جاړي؟ وی ورته وی دا د ولږې د وجې نه جاړي. وی د اور باندې څه ورله پخې؟ وی دا مې په دې باندې اوبه ښودې دي چې دې ماشومانانو ته تسلي میلاوه شي. زار شم زما عزتمندو د حضرت عمر د شخصیت نه. هغه حضرت عمر چې د دواړو جهانو سردار فرمایي لو کان بعدی نبی لکان عمر، که زما نه پس بل نبي دنیا ته راتلی هغه به عمر وی. زما عزتمندو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی وی ستاسو حکمران نشته، ستاسو مشر نشته. وی زمونږ مشر امیر المؤمنین حضرت عمر دی که نه؟ وی حضرت عمر ستاسو تپوس نه کوي. وی هغه زما د بچو پوښتنه نه کوي، هغه زما تپوس نه کوي. وی ته څه وی؟ وی زه به د قیامت په ورځ باندې زما لاس پی او د حضرت عمر به ګریوان بی. زه به الله ته ویم چې یا الله د حضرت عمر زما نه ځان نو خبر کړی، دا یې نه پېژاندو چې دا حضرت عمر دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی تا نه هغه څه خبر دی؟ وی زما نه هغه ځان ولې نه خبروي؟ زما عزتمندو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه خبره اورېدلو زما عزتمندو چې په جوش کې راغی خپل غلام ته وی راځه. زما عزتمندو لاړل او یو بوجې د سازو سامان نه ډکه کړله او په خپل ولو باندې په خپله کېښودله. غلام ورته وی امیر المؤمنین ما ته را په شا کا. وی که د قیامت په ورځ باندې زما بوج ته وړی شي ته په شا کا. په خپله باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت زما عزتمندو هغه بوجۍ په خپل ولو باندې کېښودله. غلام وی دا چې کله روانو وی دی به دا قدمونه داسې کاږه واږه کېښودل. زما عزتمندو نن به ستا حکمران بوجۍ په خپل ولو باندې کېدي؟ نن به ستا حکمران د دې خلکو د غربت نه ځان خبر کړي؟ زما عزتمندو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځان ورسو او په خپله باندې وله خوراک پوخ کړو. غلام ورته وی حضرت چې ځو که نه؟ وی نه ځمه. وی ولې؟ وی تر هغه وخته پورې به عمر د خپل ځای نه لاړ نه شي. دا ماشومانان چې په جړا یې لیدلي وو تر هغه وخته پورې چې دا ماشومانان په خندا یې نه لیدلي تر هغه وخته پورې به عمر لاړ نه شي. هغه ماشومانانو خوراک وکړو د هغو خېټې ډکې شوې. زما عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې زنانه ته وی ته به راشي یو ځای ورته وښود هلته مسجد نبوي ته او زه به ستا دپاره چې کوم دی وظیفه مقرره کړم. دا زنانه چې کله رالل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي کې ناست دی چې دې زنانه وکتل او هو دا خو حضرت عمر په خپله باندې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راځه راوستلی او د هغې دپاره وظیفه مقرره کړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی تا ماته یوه خبره کړې وه چې د قیامت په ورځ به زما لاسي او د حضرت عمر به ګریواني. وی نن څه وی؟ وی زه به الله ته ویم د الله په دربار کې چې یا الله چې زه په یو ځنګل کې پاتې کېدمه یو کونډه زنانه ومه یتیمانان ماشومان بچي مې وو. دا حضرت عمر راغلی دی او زما د بچو د احوالو نه ځان خبر کړی دی. زما عزتمندو نن دا د منګایي حالات شروع دی. افسوس او صد افسوس
زما عید پندو چې د ملک واکداران د دې خلکو نه ځان نه خبرې لیکن یا ساده د قیامت ورځ را روانه ده د حساب د میدان ورځ را روانه ده د دې باره کې به رب العالمین تپوس کوي لیکن زما عید پندو محترمو مونږ او تاسو رب العالمین طرف ته توجه وکړو مونږ او تاسو الله راضي کو بېشک احتجاج مظاهرم پکار ده لیکن د خپل لفظ خلاف هم احتجاج وکړو د هغې خلاف هم مظاهره وکړو الله رب العالمین ته توبه وباسو د خپلو ګناهونو توبه وباسو کله چې په ملک کې منګایي شروع شوله دوه ګناهونه به زیات تر سیوا شي یو به زما عید پندو ډاکې به شروع شي غلا به سیوا شي امن و امان به ختم شي زنا به عام شي ځکه خلک به د رسم د رواج د وجې نه ودونه نشي کولی په زنا کې به مبتلا شي نو چې کله زنا عامه شوله د ما عید پندو قسمه قسم بیماریانې به الله عام بیماریانې الله راولي او چې کله امن و امان ختم شو بیا د رب العالمین د طرف عذابونه شروع کېږي نو د ما عید پندو مونږ تاسو رب العالمین طرف ته توجه وکړو په خپل عملونو باندې الله ته توبه وباسو رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين